أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. محترم سامعینو، سورة آل عمران دا شروع شوه دی. آل عمران د قرآن په ترتیب سره د دې لیکل دریم نمبر دی پس د سوره بقره نه او مخکې د سوره نساء نه، او د نزول په اعتبار سره د جبريل امین پر راوړو سره دا 79 نمبر دی، 8 او 9. په دې صورت کې 200 آیتونه دي او 60 رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په مدد تنوم د الله تعالی سره. الرحمانی چې به حد مهربان دی، الرحیم همیشه رحم کوونکی دی. یا الرحمانی عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. یا الرحمن عدو نعمتونو والا دی، الرحیم واړو نعمتونو والا دی. یا الرحمن په سوال کولو باندې خوشحالیږي، الرحیم په سوال نه کولو خفه کیږي. دا معنی دي. یا الرحمن په ټول عالم والو باندې مهربان دی، الرحیم خاص په مؤمنانو باندې قیامت پر ورځ دا به رحم کوي. نو دغه رنګ نورې ډېرې معنی دا لري. الف لام میم دا 3 حروف دي. دې ته حروف مقطعات وایي. الله پوهیږي په معنی د دې حروف. بعضې مفسرین د دې معنی ذکر کړې ده، خو غوره خبره دا ده الله اعلم بمراده. الله ښه پوهیږي په دې حروفو باندې. الله هغه ذات دی، لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر هغه الله دی. الحي د الله نوم او صفت دی، همیشه ژوند دی. القیوم تدبیر کوونکی دی د ټول عالم د نظام. قائم ذات قیوم. نزل علیک الکتاب نازل کړی دی علیکا پتا باندې اے محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم. الکتاب قرآن لرا بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق. مصدقا لما یو خو د حق ته پاره ښکارا کول دي، په دې قرآن کې حق ښکارا کول دي. دویم تصدیق کون کې دی لما د هغې کتابونو بین یدیه چې وړاندې د دې نه دي، ما قبل د دې نه څومره کتابونه راغلي دي د هغې تصدیق کوي. وانزل التورات او نازل کړی دی تورات چې دا د موسی علیه السلام د وحي کتاب. والانجیل او انجیل چې دا د عیسی علیه السلام. من قبل مخکې د دې قرآن نه هدن هدایت للناس د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرق کوونکی په میز د حق او باطل کې کتابونه. ان الذين یقینا هغه کسان کفروا چې کفر یې کړی دی بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی، یعنی کفر کوي کم خلک چې کو لهم د دوی دپاره عذاب شدید، عذاب دی سخت، سزا ده سخته. والله او الله تعالی چې دی عزیز غالب دی، ذو انتقام انتقام اغستونکی دی. ان الله یقینا الله تعالی لا یخفى ندی پټ علیه باغ باندې شیء سوسیزو فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمانونو کې. هو الذی یصورکم فی الارحام. هو الذی الله غزاد ته یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته فی الارحام فرحمونو د میندو کې، په خېټې د میندو کې. کیف یشاء سرنګ چې وغواړي. لا اله الا هو العزیز الحکیم. دلته یوه خبره، بعضې خلک مخته بدرد وایي. الله رب العالمین شکل ورکوي، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نو څرنګې چې ورکي، تور ورکي، سپین ورکي یا بل شانتي. بعضې زموږ پښتانو
هغه شکل ته بد رد وایي، اوچ مخي یا پلن مخي یا غټ پوزي یا دا شیزونه دا د الله رب العالمین په خلقت کې خبرې کول دي او د الله په خلقت اعتراض دی او هغې ته بد رد ویل دي. دا د الله کیف یشاء یصورکم شکلونه درکوي تاسو ته. په دې کې لږ سوچ وکئ. فی الارحام په رحمونو د میندو د ستاسو کې کیف یشاء څرنګه چې وغواړي په کم کیفیت، چاله اوچ مخ ورکړي، چاله غټ مخ ورکړي، چاله پلن ورکړي، چاله ګول او غونډ ورکړي. لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر هغه الله تعالی دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. نو غالب دی په شکلونو ورکولو کې، الحکیم او په شکلونو ورکولو کې هر چاله جدا جدا حکمت دی. هو الذي الله ذات انزل چې نازل کو علیکا پتا باندې الکتابات کتابو منه باز داغینا من تبغیزیه ده آیاتون دی محکماتون ښکاره معنی والا محکم. هن ام الكتاب دغه آیتونه اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور دا متشابه دي. فاما الذين اوس دو قسمه خلق الله ذکر کوي. الله د قرآن د آیتونو دو قسمونه دي، نو دغه رنګ د خلقوم دو دي. بس هر هغه کسان فی قلوبهم چې د زړونو د هغې کې زیع دا کوږوالی دی فیتبعون پس راوانیږي هغوی ما هغه آیتونو پسې تشابه منه چې پټې معنی واله دی منه د کتاب نه ابتغاء د څه دپاره راوانیږي؟ دپاره د لټولو الفتنه فتنې وابتغاء تأویلي او دپاره د لټولو حقیقت تاغي. نو چې کوم متشابه دي نو د چا زړونو کې چې کوږوالی دی تاسو به اکثر علما کتلي وي بعضې داسې پکې وي کاږه چې د قرآن متشابه آیتونه راخلي او یو بل سره ټکراوي او د هغې په وجه باندې محکمو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. الله دا د امتحان دپاره پیدا کړي دي. وما يعلم تأویله الا الله او نه پوهېږي په صحیح معنی باندې د هغې الا الله سوا د الله تعالی نه. والراسخون فی العلم او مضبوطو کلک فی العلم په علم کې یقولون وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړ دی به په دې سره کل من عند ربنا هر یو دا ټول من عند ربنا د طرف رب زمونږ دي. که محکم دی او که متشابه دي. محکم باندې پوهېږي پای باندې زمونږ ایمان دی، متشابه باندې نه پوهېږي هغه الله رب العالمین ته سپاري لکه بعضې صفات ته الله رب العالمین. نو دا د راسخون فی العلم کار دی او چې کم کوږواله هغې په زړونو کې کوږوالی دی نو بیا هغې د الله د صفاتو سره تشبیه ورکوي او بیا د الله رب العالمین نعوذ بالله صفت هغه د موبایل سره ورکوي او د کتاب د هر صفتو د هغې د مخلوق چې کوم دی د هغې بیا د کتاب سره ورکوي. نعوذ بالله بیا موبایل وایي چې لکه دا الله دی. نعوذ بالله من ذلک. دا ولې دا په زړونو کې دا کوږوالی دی. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی الا پدیس وما يذكر او نصیحت ناخلی الا مگر اولو الالباب صفا عقل والا. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه کوي زړونه زمونږه بعد از هدیتنا پس ته هدایت زمونږه تا چې مونږ ته هدایت راکړو. وهب لنا او وبخي مونږ ته من لدنک د طرف د خپلو یعنی راکړي مونږ ته رحمتن رحم انک انت الوهاب یقینا تو الوهاب بغیر د غوښتنې ورکوونکې. ربنا ای رب زمونږه انک یقینا تو جامع الناس جمع کوونکې خلکو لرا لیوم داسې رسته لا ریب فیه چې نشته د شک په هغې کې یعنې ورځ د قیامت د محشر په ورځ. ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د خپلې وعدې. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کافران دي لن تعنیا عنهم هیڅ چرې دفع به نه کي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا هیڅ و اولئک او دغه کسان هم دوی وقود النار خشاک ته اور دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.